فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين سورة زاریات آخری حصہ دا مخی آیتونو کی تذکرہ وا دا ابراہیم علیہ السلام دا واقعین رستو، دا لوط علیہ السلام دا واقعین رستو، دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون تذکرہ وا، دا عادیانو بیا دا سمودیانو تذکرہ وا، او بیا ورپسې د نوح علیہ السلام تذکرہ وشوا. وس دی زینا دلائل پیش کئی په توحید باندې. الله وی اسمان ته ګوره، ځمکې ته ګوره، منګه جوړ کړلی، منګه غوړولی. بیا ورپسې من کل شیء خلقنا زوجین، هر یو شي نه جوړې جوړې پیدا کړلی. نو الله ته منډي کوي، الله طرف ته وتښتئ. دا نور سیزونه سچی دی هغه پرېږدئ، د الله نه ویریږئ، د مخالفت نه ویریږئ، د الله سره بل څوک شریک مه جوړوئ. نو توحید، نو ورپسې رد د شرک، بیا تسلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې څومره پیغمبران راغلی ناغه ټولو ته خبرې کړې شوي دي. چا ورته ساحر وی، چا لیونی وی، چا سوي او چا سوي. دا خبره داسې دا هغه پخوانه را روانه ده. ته به داسې وی چې د یو بل ته وصیت کړلی. وصیت نه دی، خو دا خلک ټول سرکشان دي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی په بل انداز باندې یو ته د مخ اړاوه، په دې باندې ته ملامت نه یې، خو پن ورکوه. فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نو چې کم مؤمنان دي نو هغه به پن اخلي. او بیا ورپسې پیدایش د اسمانونو، ځمکې، د انسانانو، د پیریانو وغیرہ د هغې یو تذکره کوي چې انسانان او پیریان مې څه دپاره پیدا کړلي. دا نه چې څوک دا وایي چې انسانان او پیریان دا چې پیدا کړلي نو الله ته به د دې نه څه فایده نه، د هغې تذکره کوي فایده نشتی. الله رب العزت رزق ورکوونکی دی، څه چې کوي خو د خلکو له الله کوي. او بیا د خلک لګیا دي ګناهونه کوي، مخالفتونه کوي، نو د هغې دپاره سزا ده، عذابونه دي. نو هلاکت د کافرانو داغی دپاره تخویب په پیش کړي. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. او اسمان جوړ کړل منګه په خپل لاسو باندې. الله وی په خپل می جوړ کړل، د چانه می امداد نه دی غوښتلی، څوک می دې دپاره اشر لنه دی را غوښتلی. والسماء بنیناها، الله وی اسمان منګه جوړ کړل بأیدین، په خپل لاسو باندې می جوړ کړل، یا بأیدین په طاقت باندې می جوړ کړل، په خپل قدرت می جوړ کړل. وإنا لموسعون، او یقینا منګه یو وسط راوستونکي، فراخي راوستونکي. الله وی منګه یو. والسماء بنیناها بأیدین، یا وإنا لموسعون، یقینا منګه یو قدرت لرونکي. الله وی زه قدرت والیم، زه طاقت والیم، دا کارونه ما کړلی. او یا دا د انا لموسعون، منګه یو وسعت راوستونکي، فراخي راوستونکي. اسمان دی، ورپسې بل اسمان دی، ورپسې بل اسمان دی. د دې هر اسمان په منځ کې فاصله ده. د ځمکې اسمان منځ کې چې څنګه فاصله ده، نو د یو اسمان او د بل اسمان په منځ کې هم فاصلې دي. والارض فرشناها، اوس مکه منګه غوړوله. فنعم الماهدون، نو څنګه یو ښکلي غوړونکي منګه. الله وی څنګه مې ښکلي غوړوله. په دې باندې سبق هم نه دی لګېدلی. الله وی ما ویلی دي، ما وی کن جو فیکون،
چې وشو نو خبر اخلاص و بیا دا نه چې په دې باندې خلک کاریګر پې لګي او بل څه لګي او بل څه الله وایي نه بیا یې دین په خپل طاقت مې جوړه کړله په خپل قدرت مې جوړ کړلی اسمان نه او ځمکه د چا نه پکې امداد نه دی غوښتلی چا پکې امداد نه دی کړی الله وایي ما دا په خپل قدرت باندې کړلی ومن کل شیء خلقنا زوجین او د هر یو شي نه موږ پیدا کړلی جوړې لعلکم تذکرون د پاره دی چې تاسو پن واخلئ من کل شیء د هر شي نه سچ ګورې ناغه ټول جوړې دي انسانانو ته ګورې حیواناتو ته ګورې چرین او پرین ته ګورې دارنګې د بوټو ته ګورې نو په دې کې بعضې مذکر دي نو بعضې مؤنث دي دغه جوړه ده د دې نه خواته چې نور څه ګورې نو هم ټول جوړې دي ورپسې چې وګورې ژوند پیدا کړلی نو مرګ پیدا کړلی صحت پیدا کړلی نو بیماری مرض پیدا کړلی غریبی پیدا کړل نو مالداری پیدا کړل سچ ګورې پسې ګورې رڼای پیدا کړل نو شپې پیدا کړل رڼای پیدا کړل نو تیارې پیدا کړل ورځې پیدا کړل نو ورپسې شپې پیدا کړل سو وچ دی او سلام ددی سچ ګورې نو سم دا او صغر ده سو وچو بد او سلام ددا سخدی او سبد دی نور دی او سپومې دا ګرمي دا او یخنی دا دغه چې څومره پسې ګورې ایمان دی او کفر دی سعادت دی او شقاوت دی ځمکه د اسمان دی خوږ دی او تریخ دی جن دی او انس دی سبا دی او بیګا دی او چې څومره ګورې حق دی او باطل دی خیر او شر دی ګران او ارزان خلک به لګیا دي بیا ګران او ارزان به ګیم دي ګرانی را روانه ده ګرانی دا هر شی ګران شی دی خلک به لګیا دي ځان پټول کوي ذخیره اندوزی کوي چا به ذخیره اندوزی کړله چا په یو لږه سطح باندې کړله نو چا په ډېره سطح باندې کړله خلکو ته دلته کې ضرورت دی د وړو هلته کې هغې ځان له وړه پټ کړلي دلته د غلې ضرورت دی خلکو غله پټه کړله وی قحط راغی نو قحط به نه راځي چې دا دومره په غټه پیمانه باندې پټنونو باندې پټېږي غریبوالی شو قحط شوی نو سیچل بکی ورځې لګي پاتې دي ښه نو سیچل به وکړي دا خلک په دې باندې دا غریب سړی چې دی نو بعضې غریبانانو خلک هغې خودکشیانې وکړې خپل بچي مړه کړه بعضې زنانه چې دي نو هغه سرتورې شوې ولې هلته کې کور کې څوک نشته د ګټې وټې څوک نشتي هلته کې نن چې ګورې د عام مزدور د هغه مزدوري چې ګورې جو 800 روپۍ ده نو 800 روپۍ به دی کم ځای ته رسوي 800 روپۍ د 800 روپۍ کې دی به وړه راوړي که دی به د وړو دپاره نور یوازې وړه خو نه غوړی کېږي که نه هغې دپاره به نور سم پکاري هغې دپاره به اور پکاري لرګي به پکاري نو ګیس به پکاري د هغې دپاره به نو بیا نورې مثالې به پکاري که نه هغې دپاره مونګولی پکاري یوازې وړه خو نه غوړی کېږي نو ډوډۍ به پخول غواړي نو ډوډۍ بیا د څه سره خوراک غواړي دا نه کېږي په اسانه باندې 800 روپۍ دي هلته کې پکې ورځ پکې کړه شوه نو چل به کوي دی 800 روپۍ دغسې دي چې هغې باندې د ورځې کار نه کېږي هلته کې پکې د روزګار میلاو نه شو باران شو پکې بل څه چل پکې وشو بل څه چل وشو انسان دی ګڼ عذرونه ورسره لګېدل دي هغه ورځ چې کړه شوه د هغه ورځ مزدوري ونه لګېده مزدوري میلاو نه شوه دی به چل کوي دا حال دی نو الله وی خلقنا زوجین منګه پیدا کړلی جوړې نو بعضې پکې مالدار دي نو بعضې غریبانان دي نو بعضې پکې غله دي نو ډاکوان دي نو بعضې پکې روغ دي که نه هلته کې پکې بعضې ډاکوان دي نو یو غل دی او یو روغ دی دا پکې ټول جوړه دي دا ځکه چې ګورې نور سفر دی حاضر دی بعضې پکې روان دي نو بعضې په ګاډو کې روان دي په غټو ګاډو کې جازونو کې روان دي نو سفر یې کوي نو سفر دی او حاضر دی نو پیدل دي نو سواره دي نو د چې ګورې ګڼ شیزونه دي
نو بیا پکې یو خبره دا پکار ده چې یو طرف ته دنیا ده نو د دنیا د پاره یو جوړه پکار ده، جوړه پکار ده. عقل هم دا خبره وایي جوړه پکار ده که نه. نو جوړه څه شی دی؟ نه هغه جوړه دی آخرت دی که نه. دنیا ده نو آخرت دی، دارنګې خوشحالي ده او خفګان دی، نو دا هم جوړه دي. نو دنیا کې همیشه د پاره خوشحالي نشتی، همیشه د پاره خفګانی نو نشتی. نن چې ګورئ چا باندې خفګان دی چا خوشحالي ده، لږ وخت خفګان دی لږ وخت خوشحالي ده. نه مستقل خوشحالي هم پکار ده، نو مستقل غم هم پکار دی. نو دا به آخرت کې کېږي، دلته نه کېږي. هلته یو جنت دی نو یو جهنم دی. هلته جنت کې همیشه خوشحالي ده خفګان پکې نشتی، او جهنم دی جو همیشه خفګان دی نو خوشحالي پکې نشته. خلقنا زوجین، الله پیدا کړی می جوړې بل دب ته ګوري امن دی فساد دی. دا قصې دي نو بعضې وږي دي یو بعضې ماړه دي لګیا دي. من کل شیء خلقنا زوجین، دار یو شي نه پیدا کړي موږ جوړې لعلکم تذکرون، د پاره دی چې تاسو پن واخلئ. پن اغوستل پکار دي ښه. نو ففروا الی الله، نو تختی الله تا ورمنډ کوي الله تا، الله طرف ته لاړ شئ. او دا خلق تاسو خو نه پرېږدي، څوک ژوندي نه خوښوي، نو چې ژوندي اوس نه خوښوي نو یې چلو کا. د دغې خلکو د مقابلې دپاره دا څومره چې حالات دي، د دغې حالاتو نه بچ کېدو دپاره ففروا الی الله، او الله طرف ته ورمنډې کوي، الله طرف ته لاړ شي، الله ته ځان نږدې کوي. انی لکم منه نذیر مبین، یقینا ستاسو دپاره د هغه نه یره درکوونکی ښکاره. ففروا الی الله، او نه الله طرف ته وتښتئ. د څه شي نه وتښته؟ د غیر الله نه وتښته. نو چېرته لاړ شه وتښته؟ الله طرف ته وتښته که نه. د شیطان د تابعدارۍ نه وتښته، چېرته د الله تابعدارۍ ته لاړ شه که نه. د ګناهونو نه وتښته، چېرته د الله تابعدارۍ ته د الله اطاعت ته وتښته، د الله فرمان بردارۍ ته وتښته. نیکو طرف ته لاړ شه. نه یو طرف ته جهل لنو د جهل نه وتښته نو لاړ شه، علم طرف ته لاړ شه. بندګۍ د غیر الله نه وتښته نو بندګۍ د الله ته لاړ شه. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، یقینا ستاسو دپاره یم د هغه نه یره درکوونکی ښکاره. ولا تجعلوا مع الله الها آخر، او مگر زوی د الله سره نور الها بل الہ چته نه نسي، نه یو شته او نه ګڼ شته بیا د الله نه سوا. د الله سره بل څوک صدار نشتی، بل پر یادرس نشته، بل مشکل کشا نشتی. د الله سره د الله مقابل کې بل الہ نشتی. انی لکم منه نذیر مبین، یقینا ستاسو دپاره یم د هغه نه یره درکوونکی ښکاره. کذلک ما اتى الذین من قبلهم من رسول، تسلی شوه. دارنګې ما اتى الذین من قبلهم، نه دی راغلی هغه کسان ته چې دینه مخکې من رسول، څوک رسول، هیڅ یو رسول نه دی راغلی دې خلکو ته مخکې. الا قالوا، مگر دې خلکو به داوې ساحر او مجنون، چې دا خو ساحر دی یا لیونی دی. چا به وی دا ساحر دی او چا به وی لیونی دی. یا ساحر او مجنون، دا ساحر هم دی او مجنون هم دی. دا یا ساحر دی بلکې ساحر نه دی خو مجنون دی. مخکې تیر شیو ساحر او مجنون. موسی علیہ السلام په باره کې فرعون وی اتواصوا به، تبه وی چې د خلکو یو بل ته وصیتونه کړلي، او د هغه وخت نه شروع کې د نوح علیہ السلام د دور نه. نوح علیہ السلام په دور کې خبرې چې کمی کړوي، نو ورپسې وروسته چې عادیان راغلي، سمودیان راغلي، د لوط علیہ السلام قوم چې راغلی، د صالح علیہ السلام قوم راغلی، بل راغلی فرعونیان چې راغلي، هغوی د یو خبره یې کړله، وی ساحر دی یا مجنون دی. ساحر او مجنون. اتواصوا به، تبه وی چې وصیت یې کړلی یو بل ته په دې باندې، بل هم قوم طاغون، بلکې دا قوم دی سرکشان، سرکشه خلق دی. د دې په ذهن کې هغه خبرې بیا پیدا کیږي چې کله د دین نه واوړي، هغه قصه کوي. فتول عنهم فما انت بملوم، نو مخ واړوه د دې نه، پروا یې مه کوه. فما انت بملوم، نه یې ته په دې باندې ملامته، چې ته مخ واړی د دې نه، نو ته په دې باندې څه ملامته نه یې.
وذکر او پن ورکوا فإن الذکرى تنفع المؤمنین یقینا پن فائدہ ورکي مؤمنانو لرا تجی پن ورکے مسئلہ کے احکام بیانے دا اللہ نے یر ورکے اطاعت خبر کے نو دا مومنانو لفائدہ ورکی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او ندی پیدا کړي مګ انسانان او پیریان الا ليعبدون مگر د دې د پاره چې زما بندگی وکړي وما خلقت الجن والانس او ندی پیدا کړي مګ انسانان او جنات او انسانان مگر د دې د پاره چې زما بندگی وکړي مگر د دې د پاره چې زما معرفت به اختیاري الا ليعبدون الا ليعرفون وي یا الا لیوحدون مگر ما به یو غنی انسانانو پیریان چې پیدا کړل الله ما پیدا کړل نو ما به یو غنی بیا شرک بنه کوي ما اريد منهم من رزق دا کوم انسانانو پیدا کړلی جنات پیدا کړلی اسه پیدا کړلی دا الله د خپل فائدې لپاره پیدا کړلی وینا نه دلته خو بعضی خبر یي اغراض د پاره خلق کارونه کوي غلام اخلی صد پاره د پاره چې ما زما خدمت وکړي دوی زب بچی راوړم د پاره چې زب بیا بوډا شم زب کمزور شم نو مال بلاس را کوي بچی صد پاره راوړي وي د پاره مال امداد وکړي کنه تعاون وکړي اگر چې الله مقرر کړی هغه کیږي ډېر پیری داسي سړی خدا خیالي زما بچی وي مال بلاس را کوي زما امداد بکي تعاون بکي زب پدی باندې دمشم لیکن پلار دې جوړې پلار دمن شيخه دغه سي ستړې پستړې لاړ شي نو الله چې دا پیدا کول الله هم دا مقصد چتا چې دا خلق بغټي دا انسانان دي دا پیریان دي دا بکار کسب کوي دا بغټي نو مال براوړي الله وینا ما اريد منهم من رزق ما اریدو زنه غواړم د دینا سرزق دا مې دې لپاره نه دی پیدا کړی چې دی به مال رزق ګټي وما اريد ايطعمون او وما اريد منهم من رزق ما اراده نه د کړی د دی اراده نه کوم د دی د دې چې دی به ځان لګټي نو ځان لبه سټي نه وما اريد ايطعمون او د دې اراده هم نه کوما چې دی به ما باندې خوري مال به ګټي نه دی مال لګټي او نه دی ځان لګټي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين یقینا الله چې دی هغه خو دې رزاق دی ډېر زیات رزق ورکوونکی دی خلکو لرا ذو القوه طاقت والے دی المتين مضبوط دی الله ډېر طاقتور دی مضبوط ذات دی الرزاق الله وی رزق بدل صدر کوم تسکوا ما چې تک مخکې خبر او کړوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانان او پیریان می پیدا کړل نو صرف د خپل بندګۍ د پاره می پیدا کړلی نو د الله بندګۍ پر خو دي دا دنیا یې اسره کړلا الله وی دنیا د پاره می نه دی پیدا کړی نه دی د ځان د پاره غټي نه دی مال غټي الله وی رزق بوله زور کوم نور زینه کې بل شان وي کله وی وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها په اسمان او په اسمک باندې سزنده سر نشتی مگر الله وی زبول رزق ورکوم سمره چي دي انسانان دي که پیریان دي چرین دي که پرین دي ارس چي دي سمره چي دي حیوانات دي سا والدي دل الله ټول الله وی رزق ورکوم ان الله هو الرزاق یقینا الله دې رزاق الله دې بل سوق نشتی ښا رزاق بل سوق نشتی نو بل چاته رزاق نه وې مخکې مونږ ویلو دا بعضی الفاظ دا سیدی چې دا ببل ته نه وې الله نو خاصم سوق نه وې چاته هغه مشهور ده او هر سړی ګناه غني آیو سړیو نو په خله باندې خله کې لوکنتو نو ویلې نشو واګه تاسو نوم ده یو الله 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 حالت کې ابل او پلخ ورکو هغه له ګوري صبر خوګه الله بخش منوم ده حالت کې بخش هغه بیا رست وای کنه
نو الله 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 وي نور پسې وای بخشو چړای سړی جبه کې لکنتی ویلې نشي نو کله تا 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 کوي کله سکی کله سکی ناغه وای ته ځان ته الله وای نو پړقې ولا ورکو ناغه ما الله نه دی ویلي الله بخش وای ما ان الله هو الرزاق نو الله نوم خو څوک چاته نه وای چې بل چاته وای غیر الله ته وای لیکن دا نور نمونه سبحان دے دا اللہ سره خاص دے رحمان دے دا اللہ سره خاص دے رزاق دے دا اللہ سره خاص دے خالق دے دا اللہ سره خاص دے قدوس دے دا اللہ سره خاص دے بل چاہتا بنوے کہ بل چاہتا دے ہوئے نو دا حرام و ارتکابو کو او چې کله دا حرام و ارتکاب یو سړی کوي نو دا غي بدله صدا توبه او نه وستا په دغه کې لاړ نو سیده به جهنم ته ځي بعضی خلک دي سي نمونه یې خو دې په کار چې بدلی کی چا نوم یې خو دې رحمان الله نوم یې خو دې چا رحمان اخوا ته بل سی ته کړل چا رحمان سره بل یو ټکی یو ځای کړل نه نه چې عبد الرحمن نه فضل الرحمن نه بل دې یو شی چې دوه ټکی یو ځای کې اضافت رحمان ته نه کولای کیږي بل چاته اضافت کیږي یا د رحمان اضافت کې رحمان اضافت کیږي نه سره نو دی کله بل یو نوم کی دی رحمان علی نوم کی دی رحمان الله نوم کی دی ادواړه غلط دي انسان د پاره نه ویل کیږي دا ان الله هو الرزاق یقینا الله دې رزاق دې هو ذل قوت المتين طاقت والده مضبوط دې فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم یقینا دا کسانو د پاره چې ظلم کړل ذنوبا داغي د پاره حصہ د عذاب ذنوب ویل کې اصل کې ډول تا چې ګل ډک شي ناغه د سړی ځان له بوکر او باسي د کوهینا هغه کې صحیح سراشي د دشي بل ځان له راو باسي ادا غشي نو هغه چا چې ظلم کړي نو داغي د پاره برخه د عذاب مثل ذنوب اصحابهم پشان د برخه د هغه کسانو اصحابهم د دې د ملګرو فلا استعجلون تعدید نه کوي پتا دی باندې عذاب نه غواړي فویل للذین کفروا نو هلاکت دا کسان د پاره چې کفر کړي مې یومهم الذی یعدون د دې دوره سي هغه چې د سره مواد کې دیشي سورۃ زاریات ختم شو سورۃ ممتازو باغ شواهد اربعو باندې د قیامت مبارکه چې قیامت راتون کې ده دانګه سورۃ کې صفات د مؤمنانو هم ذکر کړه سورۃ کې تذکرہ د دیوا چوما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانانو پیریانو د پیدایش راز سده صد پاره می پیدا کړلی هغه تذکرہ وکړه والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون آسمان منگا پیدا کرلے منگا جوڑ کرلے په خپل لاس باندې په خپل قدرت باندې وإنا لموسعون یقین منگا یو وسط راوستون کی فراخی راوستون کی منگا والارض فرشناها ازمکا منگا غړو الله فنعم الماهدون څنګه خپل منگا غړون کیو ومن كل شيء خلقنا زوجين او د هر یو شینا پیدا کړی منگا جوړې لعلکم تذکرون پاره چې تاسو پن واخلئ ففروا الى الله نو منډی کوي الله تا او تختی الله تا انی لکم منه نذیر مبین یقینا استاذ د پاره یم داغنا ير در کون کې اخکارا ولا تجعلوا مع الله الها اخر او مگر زوی د الله سره نور الها انی لکم منه نذیر مبین یقینا استاذ د پاره یم داغنا ير در کون کې اخکارا داغنا ير در کوم مطلب مخالفت مکوئ د الله دا سینا عذاب بدل در کی کذالک مات الذین من قبلهم من رسول دارنګ نه دی راغله هغه سان ته چې دینه مخ یو من رسول سوک رسول هیڅ یو رسول نه دی راغله هغه سان ته چې دینه مخ یو الا قالوا مگر وی اغي ساحر او مجنون چې دا هو ساحر دی یا لیونه دی اتواسو به تب وی چې وصیت کړل دی خلکو یو بل ته پدې معنی بل هم قوم طاغون بلکې دا خلک دي سرکشان فتول عنهم نو مخو ګرځو د دینه فما انت علی بملوم نو نه ته پرې باندې ملامتا وذکر او ته پن ورکوا فإن ذکرا تنفع المؤمنین یقینا پن فائدہ ورکي مؤمنانو لرا وما خلقت الجن والانس او نه پیدا کړی مونږه جنات او انسانان الا ليعبدون مگر دې لپاره چې زموږ بندگی وکړي
ما اريد منهم ما اريد منهم اراده نه د کړي اراده کو نه کوم د دینا مې رزق ان سر رزق صد رزق وما اريد ان يطعمون ان غواړم د دینا دا چې دي موږ باندې خوراک خوري ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين یقینا الله هغه د رزق ورکوونکی ډیر زیات رزق ورکوونکی دی ذو القوه طاقت والده المتين مضبوط دی فإن للذين ظلموا یقینا ناګسان د پاره چې ظلم کړل ذنوب مثل ذنوب اصحابهم د دې د پاره برخه دا پشان د برخه دا کسان مثل ذنوب اصحابهم د دې د ملګرو پشان برخه دا پشان د ملګرو د دې فلا یستعجلون نو دې تادی دینه کوي پتا دې دین غواړي عذاب فویل الذین کفروا هلاکت ناګسان د پاره چې کفر کړل می یومهم الذی یعدون د دې د ورځې هغه چې دې سره کوم وعده کې دی شي الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله Thank you.